السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم ګرانو کتونکو. پرویز خان نوخار د پاره مرکزی حکومت نه ډیره غټه ایسا هغه راوړه، د هغې د مشیرۍ اعلان وشو، مشیرۍ نوټیفیکیشن جاری شو. نو زه ګڼم دې ټایم کې نوخار د پاره یو د خوشحالۍ خبر دی، ځکه چې د تیر څه وخت نه نوخار کې یو احساس محرومي وه او خلقو اوټونه ورکړي دي، او چې کم کار اوټونو سره مو نشو او د اوټونو ورکولو باندې ام ان ایګانو ام پی ایګانو دلته نوخار له د حکومت نه هغه عیسی او هغه عزت راونړو او پرویز خټک صاحب بغیر اوټه بغیر منتخب کېدو د مرکزی حکومت په مرۍ کې لاس واچولو، ګریوان نه یې راونیو. نن یې نوخار دپاره غټ وزارت مشیري دا راوړه او د نوخار دپاره د الله تعالی وکړي چې دا نیک شګونه می او دا د نوخار د محرومیانو کې کمی راولي، خاتمه راولي. او د تیر څه وخت نه نوخار مونږ په دې باندې مسلسل خبره کوو چې زمونږ کم منتخب نمایندگان دي نو هغوی د عدم دلچسپۍ د وجې نه، الله د ناتجربه کارۍ د وجې نه او چې هر څه وجوهاتي، خو د دې وجې نه نوخار د محرومیانو ښکار شوی یو احساس محرومي وه او نوخار کې مختلف قسمه مسایلو. زه منمه چې مشیري د هغه قسمه اختیارات او هغه قسمه مراعات کېدای شي نه وي، خو به هر حال چې سړی تجربه کار یو کار ویستو واله وي نو هغه لږ څه سره ډېر کار کولی شي. مونږ همیشه په مشرانو باندې تنقید هم کوو، کړی هم دی سختترین تنقید، خو چې کم اصل حقایق او اصل خبره وي او حقیقت نو هغه هم نه پټو، هغه وایو دلیرانه انداز کې وایو. نو پرویز خټک صاحب مشیر شو او د دې مشیرۍ په بنیاد باندې به هغه د ضلعې ته څه چې د صوبې ته مختلف قسمه کارونه او مختلف قسمه محرومیانې چې دا به ختمې کړي او کارونه څه ناسبه د ضلعې ته خامخا راوړي او ورکوي به او هغه به په نظر راتلو والمي، هغه به ښکاري دي خلکو ته چې څه نوی شیز کېږي او نوي شیزونه وشو. نو موږ په دې باندې مسلسل خبره کوو، موږ نظر وي په دې باندې. نو زه ګڼم چې تجربه هم ده او تعلقات هم دي او دې سره سره به د دغه عهدې په بنیاد باندې صوبه کې هم اگر چې زما کومه مشاهده ده او زما کومه تجربه ده نو بغیر عهدې او بغیر وزارت او بغیر منبره په صوبه کې ډېر څه کولو وس لرلو والا شخصیت دی. نو د دې نه پس چې یو اختیار یو پروتوکول میلو شي نو هغې سره بیا کارونه، انداز، حکمونه هغه هم بدل شي. نو زه ګڼم چې دا د نوخار دپاره نیک شګونه ده او د خوشحالۍ خبره ده. الله تعالی دې په دې فیصلې کې برکت واچوي او الله تعالی دې د خدمت کولو توفیق ورکړي. ډېره مننه.